تاسو د لنډاکي خبره وکړه. اوس په لنډاکي کې مثال کې تور باندې څلور ګاډي ولاړ دي. یو کوسټر کې کم از کم 100 سورلۍ د 100 سورلو نه نظر تیرول یو 15 منټه 4 منټه اخلي. دا سورلۍ لږ ټیم راکړي چې موږ په هغه پیژنګلو وکړو. زما خیال دا دی چې زموږ د ټولو مسله به ډېره په اسانه حل شي. کوم سړی ډرګ راوړي که نه هغه چې د چا نه اخیستي هغه چې چا یې وړي هغه دا درې واړه زموږ په یو ټیم ملزمان دي. سړی راغی په فوټپات سره ګاډی ودرو په دې روډ باندې زنانه روانه ده ماشوم روان دی په سترګو نابینه بني ادم روان دی د دې مین روډ ته راغی د ده ګاډی خو دغه فوټپات ته کوپای کول او نه بچا پرونه د دې پالیسۍ شاته د خیبر پښتونخوا دا نوی عمل او کنه ستاسو خپل عمل زما خپل سوچ دا چې حکمران سړی د چا ډوډۍ خوري که نه دی به خدمت نشي کولی. دا زما خپل سوچ دی د بل چا لپاره مې نه دی. نه تاسو په کتاب ویلي چې دا خپل هم پچا نه کوو نه داسې خو په پوهه خلکو کې دا خبره مخکې چې یو کار کوي سوچ کوي چې دا کار زه کوم دا کار زما چې دی دا د قانون په نظر کې څه دی. زمونږ په دې وطن کې بدقسمتي دا ده چې کوم خلک د قانون خلاف ورزي وکړي نو هغه په هغې فخر کوي. خو زما خیال دی چې د حکومت د طرف نه یو ښه پراسس شروع دي د فیسبوک په حواله سره یا نور یو داسې طریقه کار شروع دي لکه دا غټ موبایل د داسې نه وي نو الټیمیټلي د درو جان باغ طرف ته نه ځي. حکومتونو والا باندې پابندي ولګوله هغې باندې هغې ته بورډونه ولګول د هغې باوجود بیا هم وایلیشن کېدو. اوس موږ ریسنټلي په پمپونو ته کسټې بله یو سپایي ودرو چې یاره د دې روکتام وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو نننۍ ایشو زموږ سره ډیره اهمه په دې ده چې دا ډایرکټ د ینګ ایج چې کوم سټوډنټان دي د هغوی سره هم تعلق ساتي او کوم خلک چې ډرایوینګ کوي د هغوی دپاره هم موضوع ده او کوم خلک چې دا وخت سواد ته راځي د هغوی دپاره هم ډېر اهم خبرې دي. زموږ سره ناست میلمه SDPO سب ډویژن بریکوټ بادشاه آزاد صاحب موجود دی چې دوی د تیر یو کال ټینیور په کارکردګۍ که یو طرف ته د لنډاکي چیک پوسټ کې کوټلي ګامونه پورته کړي وو نو بل طرف ته دوی خوا او شا چې د علم غر مختلف ایشو کې چې دی د هغې نه پرابلم راتلل نو دا یو کال چې دی الله تعالی ډېر په خیر وایستل. ډي سي پي صاحب تاسو ته هرکلی وایي په خپل مننه بچا مننه. دا راته ووایي چې لا اولنی زموږ نن اهم فوکس دا دی چې انټي نارکوټکس تاسو به خبرېږئ او تاسو ته چې دی به د آی جي د DIG صاحب د DPO صاحب د طرفه انفارمیشن هم راځي چې اسلام آباد او دغه یونیورسټیانو کې د میل او فیمیل سټوډنټانو روحجان چې دی هم د آی سودا نشي. آیا په سواد کې څه صورتحال دی او بیا زموږ سب ډویژن چې مخامخ کېږي د لنډاکي چیک پوسټ سره دغه سمګلران د دغې خلکو څه صورتحال دی؟ بچا د نن وخت باقي ډېره غټه ایشو ده آبادي چې سیوا کېږي مسایل هم سیوا کېږي او مسایلو سره سره د هغې بیا حل هم پکاري. سوات یو داسې علاقه ده چې دا زمونږ خداداد د نعمتونو نه مالامال خطه ده دره ده و یو والي ده دې کې د ټورسټ د ټول نه زیات راتګ او تاسو چې کوم د ډرګس په حواله سره خبره وکړو نو الحمدلله زمونږ په ملاکنډ ډویژن کې داسې څه د ډرګس د پیداوار د پروډکشن یو څه سورس نشته. دا زموږ لپاره د ټول نه غټه خبره ده. دویمه خبره تاسو ته دلته د ډرګز د راتلو خبره ده نو په هغې کې زموږ چونکې انټري پوینټس تاسو ته پته را کړاکړ دی ډیپو دی لنډاکۍ دی ګوړه ده. الحمدلله دې وخته پورې چونکې زموږ که وګورو نو زموږ د پبلک یو ریسپانس وي روغ خلک چې یا ټوله دنیا روغه ګڼي ناروغ خلک چې یا ټوله دنیا ناروغه ګڼي. که وګورو نو کوم خلک چې د دې جرم نشاته دي نو هغه یا دا جرم کوي نو هغه خلک د عامو خلکو ته یو په یو نظر کې یو خبره اچوي. مثال کې طور باندې که تاسو محسوس کړي دې ګاړو کې چې اکثر خلک ناسي په دې سورلو کې چې کم سړی ورانکاري یا د سیس سره ملوي سي نو هغه د نورو سورلو ته وایي چې بیا هغه وزګار ولاړ دي او زموږ دپاره د تنګولو دپاره دي. اوس دغه سورلو لږ شانته سوچ کول پکار دي چې دې سړي په کم سنس کې دا خبره وکړه چې دا وزګار ولاړ دي. دا مونږ چې ولاړ دي نو زموږ کار دا دی د عوام د جان و مال تحفظ یقیني کول. عوام جان و مال تحفظ کولو کې څه نه څه کنټریبیوشن کوارډینیشن د عوامو هم پکار دی. تاسو د لنډاکي خبره وکړه. اوس په لنډاکي کې مثال کې تور باندې 4 ګاډي ولاړ دي. یو کوسټر کې کم از کم 100 سورلۍ د 100 سورلو نه نظر تیرول یو 15 منټه 4 منټه اخلي.
ضروري نه ده چې د کوسټر کې د سورلۍ ناست دي دا ټول خراب خلک دي خو د سورلو کې په دغه شکل کې څوک سړی ناست دی نو موږ د لږ شانته که دا سورلۍ لږ ټیم راکړي چې موږ په هغه پېژنګلو وکړو نو زما خیال دا دی چې زموږ د ټولو مسله به ډېره په اسانه حل شي چې کوم سړی ډرګ راوړي که نه هغه چې د چا نه اخیستي هغه چې چا یې وړي هغه دا درې واړه زموږ په یو ټیم ملزمان دي نو دې سلسله کې الحمدلله موږ ته په تېر شوي کال باندې ډېرې ښې کامیابۍ میلاو شوي او د هغه کامیابیو په برکت باندې زموږ هغه ریشو لاندې دي تاسو د یونیورسټو د کالجونو خبره وکړه سوات کې موږ سره یو یونیورسټي ده هغې کې شکر الحمدلله زموږ ډېر ښه نګراني ده او ډېر ښه مؤثر انداز باندې هلته نګراني شته داسې کمپلینټس نشته دی یو طرف ته که موږ وګورو د سب ډویژن د ټریفیک رجحان ډېر زیات شوی دی په دې کې هېڅ شک نشته دلته خلک شاپینګ له راځي مینه بازار دی تاسو چې دی د هغې دپاره فورسز هم سیوا کړل یوه نوې ټکنالوجي هم راله چې هغه موږ ریپورټ کړه د پرچې ورکولو طریقه کار چې دی هغه هم ډېر آسان شو آن د سپاټ شو تاسو څه ګڼئ چې د ټریفیک دا رجحان به د بایپاس سره کمیږي یا به دلته کې د ټي ایم ایز رول چې دی امپلیمنټ کېږي چې په کمې پلازې جوړېږي په هغې کې کار پارکینګ چې دی د مخکې نه انتظام وشي ستاسو په نظر کې د دې دپاره څه ښه حل دی بره باچا تاسو خو د هم د دې اوسېدونکي مخکې به په دې علاقه کې د ګاړو تعداد محدود و همدغه روډ و چې دا کم روډ اوس دی همدغه ایریا وا چې دا کم اوس ده ګاډي ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي د ان سی پي ګاړو تعداد سیوا کېږي د ان سی پي ګاډي چې چا سره دي هغې ته د ډرایوینګ د اصول نه خبره دي دغه رنګې بازار چې دی نو په بازار کې خلک پلازې او شاپینګ جوړوي دا د ټي ایم ای د چې کوم اصول دي د هغې نه خلاف دي که تاسو وګورئ چې یاره یو سړی پلازه جوړوي دوکان جوړوي هغې دپاره به د ټي ایم ای نه اپروول لري د هغې مقصد دا دی هغې سره به پارکینګ وي یا څه به د کنزیومر ایکټ مطابق چې د کنزیومر د فیسیلیټیز وي نو دا د ټي ایم ای په هغه منډیټ کې یا د هغې په ډومین کې راځي دغسې د ان ایچ ای په ډومین کې بعضې خبرې راځي خو دا ټولې خبرې راغلي زموږ پولیس ته مخې ته پرتې دي پبلک په دې خبره پوهه دی چې زما دا کار چې دی دا ټیک نه دی خو هغه د هغه سوچ داسې دی چې دا کم کار ما وګورم دا زما دپاره یو ډیګنیټي ده په نورو ملکونو کې یا په نورو وطنونو کې یا په پوهه خلکو کې دا خبره مخکې چې یو کار کوي سوچ کوي چې دا کار زه کوم دا کار زما چې دی دا د قانون په نظر کې څه دی زموږ په دې وطن کې بدقسمتي دا ده چې کم خلک د قانون خلاف ورزي وکړي نو هغه په هغې فخر کوي یعنی په هغې باندې هغه ته څه داسې احساس نه کېږي چې یاره د ما نه وایلیشن وشو ورو قانون کې وایلیشن چې دی دا د حقوقو معامله ده ها ډي سي صاحب دا راته ووایه چې د بریکوټ سب ډویژن په مختلفو مارکیټونو کې د موبایل رینګ ټون یا میموري کارت په اړ کې فحاش فلمونه یا د انډر ایج خلکو په دغه دکان کې موجودګي آیا ستاسو سورس تاسو چې کوم خلک په بازار کې ورخوشي کړي دي هغه په دې حواله څه بنیادي د روزانه په بنیاد باندې څه ریپورټ تاسو ته پیش کوي که نه تاسو بېخبره یې د دې بچا یو د خو داسې ده چې نن سبا که موږ وګورو سوشل میډیا مطلب زموږ د ایکسس نه بهر ده چې زموږ څه کوم ریسورسز دي هغه ستاسو د مخې ته تاسو له دې سره واسطه وابسته خلک یې او که هغې باندې تاسو ته خبره کوم نو هغې باندې به تاسو زما نه ډېر ښه پوهېږئ بازار کې که فرض کړئ یو څیز داسې چې د هغې متعلق موږ ته داسې انفارمیشن راشي نو هغې خلاف موږ اکشن اخیستی هم دی او اخلو خو دا یوازې د بازار نه کنټرول کېږي مختلف ویب سایټ دي مختلف دغه دي نو هغې کې خو زما خیال لري چې د حکومت د طرف نه یو ښه پراسس شروع دي د فیسبوک په حواله سره یا نور یو داسې طریقه کار شروع دي چې هغه سایټ مطلب دا هغه چاته نشي راتلی دغسې موږ هم که داسې څه خبر راځي خو دې میسج زموږ د پبلک ته دا دی که نه چې یو کس سره هغه سورس ولې دی مثال کې طور باندې هغه سره یو قیمتي موبایل ولې دی د یو ماشوم سره یاتیا دی سپي صاحب تاسو په دې خبره کې یو ډېره اهمه خبره زما مخې ته هم راغله دا وخت په سعودي عرب دوبۍ قطر عمان کې کم مسافر زموږ خلک چې تلي مزدوروله د هغوی د بچو سره موټر سایکل یا انډر ایج یا هغه چې د استعمالوي بیا والدینو ته دا پته هم نه چې زما د بچي سره موټر سایکل و هلو ورته پته ولګي چې کله د هاسپټل نه خبر لاړ شي چې ستا زوی ډیمیج شوی دی حادثه راغلې ده نو آیا دا وخت ستا د هغه والدین هم اوري او دغه ماشومانو ته هم رسي د دې دپاره څه پکار دي چې مونږ کمباینډ څه داسې کردار ادا کړو چې دغه ماشومان کم سے کم په کم عمرۍ کې د موټر سایکل نه وساتو ورجي موږ خو قانوني سټپس هم اخلو او انسدادي سټپس هم اخلو لګي کار کو که ستاسو خیال وي مونږ په پمپونو والا باندې پابندي ولګوله هغې باندې هغې ته بورډونه ولګول په هغې باندې پابندي ولګوله د هغې باوجود بیا هم وایلیشن کېدو اوس موږ ریسنټلي په پمپونو ته کنسټیبله یو سپایي هم ودرو چې یاره د دې روکتام وشي او دا ټینیجر یا دا کم عمره ماشومان چې دي ریسورسز ورکوي دله په کار دا دي
چې دا څوک ریسورسز پرووایډ کوي چې دې سوچ وکړي چې یاره په دې سټیج کې زما دپاره فایده او نقصان څه دی. نو دې سلسله کې که موږ وګورو واقعي ستاسو خبره ډېره ټیک ټاک ده چې موږ RTA وګورو روډ ټریفک اکسیډنټ وګورو نو میجارټي چې دا نو د موټر سایکل اکسیډنټ دي. دې لپاره موږ چې کوم میټینګز شوي دي پرون زموږ میټینګز زموږ د DPO صاحب سره و زموږ زیات فوکس په کرایم باندې په دې خبره و چې د دې لپاره به موږ څه کوو. اوس موږ د پمپونو والا خلاف چې دی نو یو مهم شروع کوو چې کوم پمپس وایلیشن کوي هغه موږ په انټیلیجنس بیس باندې اوس کوو ځکه چې نور زموږ هر څه ناکام شو نو موږ به د دې پمپونو والا خلاف چې دی نو مطلب هغه دغه شروع کوو یو ایکشن د دې خلاف په پرچې کوو. DSP صاحب د سب ډیویژن په ریکورډ ته د کاروبار په غرض باندې د مختلفو ځایونو نه خلک راغلي دي دلته کې په رنټ باندې اوسېږي. کرای کم اکټ چې دی د هغې تاسو هم په مختلفو وختونو کې خلک چې دی جیلونو ته هم لیږلي د هغې ښه ټیک ټاک کار کوئ خو بیا هم په دغه اړ کې څه نه څه مسټیک مخې ته ریپورټ شوي دي. آیا تاسو دا وخت چې کوم د سب ډیویژن په ریکورډ آبادۍ رجحان دی د دې څه فګر لرئ زموږ د کتونکو سره شیر کولی شئ چې آیا څومره خلک دلته کې ایکسس شوي دي؟ بریکوټ په 15 یونین کونسلو باندې مشتمل دی. بریکوټ سرکل کې شموزیم شامل ده څلور دی خوا دي زیات چې دي خلک نو هغه چې کوم سیټلز دي یا کوم خلک دلته راغلي دي یا هغوی دلته کې اوسېږي نو هغې باندې زیات ایریاز چې کومه ده نو هغه د بریکوټ یا مونږ به داسې وایو پورې غاړه پاړې دا ایریا ټکې دوه قسم خلک دي. یو قسم خلک چې دي اټینټس زمیندار دي او دویم خلک دا دي چې هغه راغلي دي بازار کې ریړه یا بل کاروبار کې یا دکاندار څه کار کوي. بیا دې خلکو کې میجارټي خلک چې دي نو هغه لوکلز مثال کے طور باندې شانګلې خلک دي پکې د دیر خلک دي پکې تاڼي خلک دي پکې د بټخې داسې نمسم خلک دي. دې لپاره موږ باقاعده یو کمپاین هم چلولی دی PLC میټینګ DRC میټینګ پبلک میټینګز کې چې ټینټس ایکټ لاندې دا د ټینټ لینډ لارډ ذمہ داري ده چې د دې نه مخکې چې چاته کور ورکړي دی به تاڼه کې د هغې باقاعده ډیټا فارم او هغه خپل چې کوم پروسس دي دی نه به تېرېږي. DSP صاحب دا راته هم ووایي چې ستاسو کال چې دی هغه ډېر ښکلی تېر شو زموږ د انټرویو مقصد د 2020 د عوامو د اویرنس دپاره و او زیات تر چې کوم کرایمز کېږي په هغې باندې فوکس دی. DSP باچا حضرت صاحب سره د راتلو چې دی نو د میډیا او مختلف ملاقاتونو کې ووایي چې نه د چا ډوډۍ خورم نه چېرته ځم او نه به چا خورومه. د دې پالیسۍ شاته د خیبر پښتونخوا دا نوی عمل و که نه ستاسو څه خپل عمل و؟ بچا بس بعضې سوالونه خو داسې د پرسنلي او د هغې په حواله سره بیا خلک لږ شانته کې بل طرف ته هم ځي چې یاره ګنې دا خپل خلک بچا د خدمت کولو دپاره یو فلسفه پکار ده. اصل زما خپل سوچ دا دی چې حکمران سړی د چا ډوډۍ خوري که نه دی به خدمت نشي کولی. دا زما خپل سوچ دی د بل چا لپاره مې نه دی که نه دوی باندې زما نه د بلګري خفه کېږي خو داسې کار دی که نه ځان به متنازعه کړي نه. نه تاسو پکې دا هم ویلي چې دا خپل هم په چا نه خوروم نه داسې خو نه ده داسې خو نه ده داسې خو انشاءالله د خپل وس مطابق کوو. دا زموږ ټول علاقې خلک مشران سپین روبي کشران بچا داسې کار دی موږ چې کله سبق ویې که نه پولیس متعلق یا د ادارو متعلق به موږ څه خبره اورېده زړه کې هم څه خبره کېده. لرننګ چې دی که نه دا د څه وخت نه کېږي سټیجز نه کېږي د انسان لایف چې دی دا په سټیجز مشتمل نه. بچا داسې کار دی چې الله وایي که نه چې خیر الرازقین یم بهتر رزق ورکولو والی یم. موږ ډېر کمزوري موږ لګې لا یو تاسو به زموږ داسې مرسته ورکوئ څوک به ماینس خبره کوي څوک به پلس خبره کوي څوک چې تنقید کوي دا زموږ رهنمایي کوي دا تنقید یو ښه شی دی. DSP صاحب تاسو په خپله تجربې په بنیاد د جرایم پیشه او منشیات پروش خپل ټیکنیکل طریقې لرئ. دا وخت څه میندې چې دي زموږ دا پروګرام که ګوري هغوی د دې خپل بچي جب بین کې د چرسو بوی به ترې راځي څه داسې طریقه کار وکړي چې د خپله مور پرې پوه بچا ډېر اسانه فارموله ده خیم دا ګران کار نه دی. ما ورته هم ځوانان پاتې شي کشران پاتې شي ټایم شیډول پکار دی بچي ته صحیح ټایم شیډول سهار څه ټایم پاسېدو سکول ته څه ټایم لاړ د سکول نه څه ټایم راغی کھیل میدان ته څه ټایم لاړ او د میدان نه څنګه راغی. بچا خفه کېږو به نو تا ما ته چې ماسوتن راوځو که نه په دې فوټپاتونو به په دې بازار کې څومره ځوانان هسې ګرځي څادرې په اوږو اچولي څوک په هغه ګوټ کې ناستي څوک په هغه ګوټ کې ناستي. د دې د مور او پلار ته نه دي پکار چې دي دا په ریپایډ کړي چې زما بچی چېرته تللی دی یا د ده په دې جب کې دا پیسې یا د ده په دې جب کې دا پیسې بس ټایم شیډول چې دی د بچي له ورکي که نه د دې بچي په بازار کې څه کار دی. یو بچا بله خبره دا کوم چې ته بچي ته لاړ شه ماله د بازار نه د سګرټو دغه راوړه که نه ډبې راوړه یا د بازار کې ماله یو ګوتۍ د سوار راوړه که نه نو دا والدینو هم دا کار د دغه ځای نه شروع کېږي که نه ټیک دی که نه دغسې د کور چې کوربه تاله واچوي نو ګاونډي ته پته ولګي چې دا کوربه چېرته تللی دی. خو زه دا اپیل کوم د عوامو ته د دې میډیا په وساطت سره چې د کور او د دکان د تالې په رحم و کرم مه پرېږدئ. دا خو
اسان سیز د تعالی خو ته نو غټ شی نه دی کنه. نو بیا موږ او دوی په شریکه منډې وخو او بیا موږ او دوی په شریکه باندې ډېر مشکلات موږ ته. نو زما د ټول تحفیل دار چې د غمونو هم د سړي کېږي، خادیان هم راځي، تکلیفونه هم راځي، خو کور چې دی کنه دا به چېرته د تعالی په رحم و کرم نه پرېږدي. په کور کې یو بنیادم پاتې کوئ چې د کور نگراني کوي، د کیمره لګوئ، صبر څه شی کوئ، سکیورټي اقدامات کوئ. ډي اس پي صاحب که په لنډاکي یا په ګوړه باندې یا په کړاکړ چیک پوسټ باندې زموږ سره کم جرایم پیشه خلک مخامخ کېږي او هغه په دې غرض سوات ته راننوځي. نو لاولنې دغه چې دی نو ډي پي او صاحب او ډي آی جي صاحب دلته د باچا حضرت په اوږو باندې به دی راخېږي. آیا باچا حضرت صاحب د دغې خپل یونټو د دغې خپل کم انچارجان چې دي دوی د دا خبره په کومه طریقه کړې ده چې یاره زما عزت په څنګ ساتئ او د ډي پي او صاحب ډي آی جي صاحب عزت په څنګ ساتئ؟ باچا موږ پولیس والے چې د غټې سینې خاوندان چیک پوسټ کې څوک په یو رنګ ګوري، څوک په بل رنګ ګوري، څوک راته یو شان ګوري، څوک راته بل شان ته ګوري. جهاد چې دی که نه دا مجاهدین نوم دی او په دې جهاد کې سړی وږی هم پاتې کېږي، په دې کې په سړي ګولی هم لګي، په دې په سړي باندې باران هم راځي، په دې کې سړي ته مختلف قسم انسان ته مخې ته خبرې راځي. درنګ جهان مننه چې زموږ سره اس ډي پي او باچا حضرت صاحب موجود او حقیقت دی چې کوم ځای انسانان هلته به جرمونه ضرور کېږي، خو ضرورت هم د دې خبرې دی چې مونږ د علاقې عوام دلته کې د جرګې مشران یا دلته کې مخایق هم خلک چې دي سیاسي لیډران هغوی له هم پکار دي چې د خپلې علاقې امنیت وضع چې دی هغه ټینګه وساتي او د خپل پولیس فورس سره چې دی دوی په هر وخت کې تعاون هم یقیني کړي. دا وخت د ټریفک مسلې چې دي د سب ډویژن په ریکورډ په هغې کې هم یو لیټسټ سیسټم چې دی هغه متعارف شوی دی. د موټرسایکل دپاره هم ډي اس پي صاحب وایي چې په هر پمپ کې د پولیس اسپایي چې دی هغه تعینات دی. والدین له هم پکار دی چې د خپلو بچو په موټرسایکل د هغه په مومنټ د هغه په ټول کردار باندې په خپله هم نظرثاني وکړي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا، بریکوټ، سوات.